أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام ومسپارا آیات نمبر 83 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه د دې آیاتونو نه مخکې د ابراهیم علیه السلام د خپل قوم سره مناظره شوې ده او په هغه مناظره کې ابراهیم علیه السلام د الله جل شانه دنیا او آخرت دواړو جهانو کې فتح او کامیابی ورکړې ده او په خپل قوم باندې ورته غلبه ورکړې ده او هغه یې لا جواب کړی خپل قوم لا جواب کړی دی په مناظره سره په دلایل سره نو الله جل شانه دلته فرمایي چې دا د مونږ کوم علم خودلی او کوم غلبه د په خپل قوم باندې حاصله کړې و نو دا الله وی دا فضل مونږ به د باندې کړو یعنی دا ورکړه ورته مونږ ورکړې و دا علم ورته مونږ خودلی او دا دلایل ورته مونږ خودلی دا صحیح عقیده الله وی دا ورته مونږ خودلی وسم کو الله تعالی س کمال ورکړي وي سونری زدوي علم ولا ورکړي وي په قران او سنت ورله پوهه ورکړي وي نو دې دا هرگز خپل کمال نه غني بلکې دا الله فضل دی وګڼي پیغمبر ابراهیم علیه السلام هغه بارک الله فرمایي چې د دلایل مونږ خودلی یعنی دا علم ورته مونږ ورکړو دا غلبه ورته مونږ ورکړو او بیا وروسته الله فرمایي چې الله حکیم دی او علیم دی الله جل شانه د هر چا د استعداد او قابلیت چا کې څومره استعداد دی څومره به قابلیت دی نو هغه الله پاک ته معلوم دی الله یې پیژني او هر چاله د هغه مناسب مقام ورکوي نو فرمایي دلته کې الله پاک جل شانه چې دا د کومه مناظره ګټلې ده کومه فتح او کامیابی حاصله کړې ده کومه صحیح عقیده د ابراهیم علیه السلام نو الله وی دا ورله مونږ ورکړې و دلائل ورله خپل او مضبوط دلائل دا ورته مونږ خودلی وتلک حجتنا او دا زمونږ دلائل آتیناها چې مونږ ورکړیو دتا آتیناها چې مونږ ورکړیو هغه ابراهیم علیه السلام دا وتلک حجتنا او دا زمونږ دلائل آتیناها مونږ ورکړیو
هغه دلیل ابراهیم علیه السلام ته علی قومه داغه په قوم باندې تلک حجتنا د زمون دلیلو آتیناها مون ورکړیو هغه دلیل ابراهیم علیه السلام ته علی قومه داغه په قوم باندې دا دلیل داغه په قوم باندې چې قوم ته د کوم دلیل پیښول الله وی دا ورته مون ورکړیو کما غلبا چې ابراهیم علیه السلام په خپل قوم باندې اومنتلنو الله وی دا غلبه ورته مونږ ورکړی و نرفع مون اوچتو درجات د درجو په اعتبار سره من هغه څوک نشاء چې مون وغواړو نرفع مون اوچتو درجات درجه من د هغه چا نشاء چې مون وغواړو ان ربک بشک ربستا حکیم خاوند حکمت دی علیم او پوه دی ووهبنا له اسحاق ويعقوب ووهبنا او من وربخلیو له دته یعنی ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام و یعقوب و یعقوب علیه السلام ابراهیم علیه السلام په بوډاوالی کې الله پاک جل شانه ورته د حضرت اسحاق علیه السلام او د حضرت اسحاق علیه السلام د بچی د یعقوب علیه السلام زیر د جبرئیل علیه السلام په ذریعہ باندې ورکړي چې ستابه د بوډاوالی په حالت کې بچی کېږي اسحاق علیه السلام بیا به اغل ویږي او اغل او بیا بچی ورکي یعقوب علیه السلام پیغمبرانو د یعقوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نو وروستو چې څومره پیغمبران راغلي ټول د حضرت ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي ابراهیم علیه السلام دو زامن اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام نو بیا د اسحاق علیه السلام دا سلسله په دې سلسله کې تقریبا 4.5 زره یا د دین زیات انبیاء علیهم السلام الله را لېږلي عیسی علیه السلام پر ټول پیغمبران دا د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي د اسماعیل علیه السلام دو پوړې شو کنه یو زوی اسحاق علیه السلام شو د ابراهیم علیه السلام بل زوی اسماعیل علیه السلام شو نو د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام بیا د یعقوب علیه السلام دول زامن پاغه کې چې کوم دی یوسف علیه السلام پیغمبرو بیا پکته پس رازه حضرت موسی حضرت عیسی علیهم السلام تر دې پورې دا ټول انبیا چې راغلي دا ټول د حضرت اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو پیغمبر نه دی راغلی کو راغلی دی نو صرف یو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغلی دی وجنه د اهل کتابو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ضد وجه ایمان نه راوړ دی خو چې دا به په بنی اسرائیل کې یعنی د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راځي او هغه الله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راولېګو د دې ضد وجه نه اهل کتاب بیا ایمان نه راوړ د اسماعیل علیه السلام په سلسله کې په دې کې صرف یو پیغمبر اولین او آخرین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او د اسحاق علیه السلام په اولاد کې 4.5 زره زیات یا د دینه کم دومره انبیاء علیهم السلام الله را لېږلي نو د دې زیره وته د اسحاق علیه السلام او د یعقوب علیه السلام چې اسحاق علیه السلام به الله تعالی درګي بیا هغه الله لوی هغه نو ورستو بوته بیا الله پاک هغه ته بچي ورکی واده بکی د واده نو ورستو بوته الله بچي ورکی دغه بنوم یعقوب علیه السلام دا اسحاق علیه السلام نه دی پیدا شوی د پیدائش نه مخکې ابراهیم علیه السلام د الله زیره وورو د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې چې بدر الله بچی درګي بیا به دا بچی الله لوی اومو او بیا چې کله لوی شي واده بګي چې کله واده کې هغه بیا زوی ورکی د غزونم به یعقوب علیه السلام دی وجنا امتحان دا په اسحاق علیه السلام د الالی نه دی کړی د الالی امتحان بچا کړلی په اسماعیل علیه السلام ځکه چې د زیر خو الله ور کړو چې ستابه بچی کیږي دا غنوم بسوي اسحاق علیه السلام بیا هغه لویږي داغه بچی کیږي داغه نوم به یعقوب علیه السلام او د اسحاق علیه السلام حکم یې نه دی کړی چې اسحاق علیه السلام حلال کا ځکه دا خو پیغمبر او ته پته وا چې الله راته ویلي دی جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې چې ستاب زوی کیږي داغه زوی به بیا زوی کیږي د دې مطلب بده چې دی الله نه حلالي دغه بیا امتحان نه پاتې کېدو کو الله ته فرمایل چې اسحاق علیه السلام حلال کا بیا امتحان نه پاتې کېدو ځکه د مخ کې نو ته الله پېښنګوي ورکړی وا چې ستاب زوی کیږي
او تش زوی به دې نه کېږي د دې زوی به دې بیا زوی کېږي مطلب دا چې دی به الله لوی اومو واده به هم کړي د هغې نه وروسته به دله الله بچی ورکړي نو په دې امتحان نه دی کړی امتحان یې بچا کړی په اسماعیل علیه السلام چې د هغه زیری الله نه دی ورکړی د دې وجې په اسماعیل علیه السلام امتحان وکړو چې دا بچی دې ذبح کړه نو قرباني دی الله اخیستې نه ده خو ابراهیم علیه السلام قرباني ورکړې ده الله اخیستې نه ده خو خپل نیت یې کړی د خپل بچي باندې چاړه راښکلې نو د دې اسحاق علیه السلام زیری دا الله پاک ورکړی دی ووهبنا له او مونږ وربخلی دی له ده ته یعنې ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام کلا هدینا او هر یو د دینه هدینا هر یو ته مونږ هدایت کړی دی ونوحا او نوح علیه السلام ته هم هدینا مونږ هدایت کړی دی من قبلو د ابراهیم علیه السلام نه مخکې نو په دې کې بعضی د ابراهیم علیه السلام آبا او اجداد دي یعنی نیکونه دي نوح علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام په نیکونو کې راځي نوح علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام په نیکونو کې راځي ځنه مخکې تیر شوی او دا نور چې کوم دی په اولاد کې راځي نور انبیاء علیهم السلام نوح علیه السلام نه الله د دنیا دوباره ابتدا کړې ده دنیا یو پیره روانه شوې ده په طوفان نوح کې بیا صرف د نوح علیه السلام سره چې کوم کسان پاتې شوي د هغې نه الله پاک د نوح علیه السلام د اولاد نه الله د دنیا دوباره بیا آباده کړې ده ونوحا او نوح علیه السلام ته هم هدینا مونږ هدایت کړی دی من قبل ستانه مخکې ومن ذریته او بعضې د ذریت د ابراهیم علیه السلام د اولاد د ابراهیم علیه السلام نه داود علیه السلام دی و سلیمان او سلیمان علیه السلام دی نو داود او سلیمان علیه السلام دا هم رنګ په بادشاهۍ کې دواړه یو شان دي داود علیه السلام ته هم الله بادشاهي ورکړې وه سلیمان علیه السلام ته هم الله بادشاهي ورکړې وه و ایوب و یوسف او ایوب علیه السلام ته مونږ هدایت کړی دی او یوسف علیه السلام ته مونږ هدایت کړی دی نو ایوب علیه السلام او یوسف علیه السلام دا همرنګي وو یوسف علیه السلام باندې هم ډېر تکلیفونه راغلي دي رونو کوی ته ګزار کړی دی په مصر کې خرڅ شوی دی غلامۍ ژوند یې تېر کړی دی جیل ته تللی دی تکلیفونه یې برداشت کړي دي او دغه رنګې ایوب علیه السلام باندې هم 18 کاله د بیماري تېره کړې ده یو سړی د هغه نوم ایوب نو ډېر زیات بیمارو ډاکټرانو باندې وګرځېدو نو نه ښه کېدو نو د شپې الله ته وجل چې الله پاکه زه ګورې ایوب یم خو ګورې ایوب علیه السلام نه یم زه یو عام بنده یم ستا الله پاک ایوب علیه السلام نه یم په ما ډېره تکلیف ته زما د تکلیف ښه کړه وجسار شو الله پاک ښه کړی نو ایوب علیه السلام باندې الله سخت امتحانات راوستي دي او یوسف علیه السلام هم سخت برداشت کړي دي صبر یې کړی دي دواړه نو دا دواړه په صبر کې یو شانتي دي نو د دې وجې نه دواړه یو ځای ذکر شو ایوب او یوسف ایوب او یوسف علیه السلام و موسی او هارون او موسی علیه السلام ته هارون علیه السلام دي ته مونږ هدایت کړی دي دا دواړه یو شانتي دي رونه دي دواړه موسی علیه السلام بلکې موسی علیه السلام په کوه طور حضرت هارون علیه السلام د الله نه وغوښتو چې الله دې ما سره وزیر کړي یعنې دې ما سره شریک کړه دلهم پیغمبري ورک هارون علیه السلام دته لومبۍ پیغمبري نه ومیلو شي وروسته ته الله بیا د موسی علیه السلام په دعا باندې پیغمبري ورکړه وکذلک نجزي المحسنین قرآن عام دی الله بیا یو عامه قاعده ذکر کړي چې کله د انبیاو سره مدد ذکر کړي هدایت ذکر کړي نو الله بیا وروسته سره عامه قاعده ذکر کړي بیا د خلکو په ذهن کې یو شک پرېوځي اگر د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر کړې ده نو خلک وایي دا خو د ابراهیم علیه السلام پیغمبر ځکه الله په اور کې وپالو نو الله چې دک شان څوک عمل کوي نو دک شان مدد به سره الله کوي نو عامه قاعده الله ذکر کوي وکذالک او دغه رنګي نجزي المحسنین مونږ بدله ورکو نیکو کار وتا مونږ بدله ورکو دک شان دی بدله مونږ ورکو ټول نیکو کار وتا وزكريا وزكريا عليه السلام ويحيى ويحيى عليه السلام وعيسى وعيسى عليه السلام وإلياس وإلياس عليه السلام كل من الصالحين هر یو د دین چې کوم دي د صالحینونه دي اول له پیغمبرانو نمونه تقریبا ذکر شوی دي و اسماعیل علیه السلام واليسع او يسع علیه السلام ويونس او يونس علیه السلام ولوطا او لوط علیه السلام وكلا او هر یو د دوینا فضلنا من فضیلت ورګړي دي دیتا په خپل زمانہ کې موږ ته فضیلت ورکړې دي په خپل زمانہ کې علی العالمین په عالمونو باندې مطلب دا نه دی چې په ټولو عالمونو باندې دې ته فضیلت ورکړې دي ځکه ټولو عالمونو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فضیلت ورکړې دي خو مطلب دا چې د هر زمانه پیغمبر ته الله د هغه ټولو وخت
په عام خلکو باندې الله فضیلت ورکړي د هر زمانه د پیغمبر د خپل زمانه په خلکو باندې وته الله فضیلت ورکړي وکلن او هر یو ته فضلنا من فضیلت ورکړي دي علی العالمین په عالمونو باندې ومن آبائهم او د بعضی د پلارانو د دوینا یعنی د بعضی پیغمبرانو پلاران و ذریاتهم او د بعضو پیغمبرانو اولاد و اخوانهم او د بعضو پیغمبرانو ورونه وجتبیناهم مون غوره کړی دي دوی لرا وهدیناهم او مون هدایت ورکړی دي دوی ته الی صراط مستقیم نیغه لارې طرف ته د بعضو پیغمبران نو پلاران هغه د الله هدایت کړی دي او مسلمانان پیدا کړی دي د بعضو اولاد الله مسلمان خو باز ټولنا لوط علیه السلام د نوح علیه السلام زوی چې کوم دی هغه مسلمان نو کافر د دنیا نه تیر شوی نو ټولو ته نه بعضو پیغمبرانو پلارانو ته د بعضو هغه اولاد ته د بعضو چې کوم دی رونو ته الله یې موږ هدایت ورکړی دی او موږ غوره کړی دي ذالک هدى الله دا دین حق هدایت تی ذالک هدى الله دا دین حق هدایت تی یهدی هدایت کی به په دین حق سره من هغه چاته یشاء چې اوغاړي من عباده د خپل بندگانو الله چې چاته هدایت اوغاړي هغه ته هدایت کی مخلوق هدایت نشي کولی انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تر ابو طالب د پر ډیر زیات پریشانو ډیر خپاو او راغه ورته وی دا زما کاکا دا کلمه ماته وایا چې په ورځ د قیامت زستا سفارش وکړ او یقینا چې ډیر تکلیفونه ورسره د تر تیر کړی ډیر سخت ورسره برداشت کړی دي او پته هم د تر توا چې دا زما د ورواري د په حق پیغمبر دی خو د تر ته وی چې زما وروارو ما بس په دې کلمه باندې سترګې یې کړې وي حکم ما سره دا یاره نه وي چې د ابو جهل دی او دا نور مشرکان به زمون ما د چکم دی بد وي او ما وی به چې د جهنم د اور نه ویری کو دا یاره ما سره نه وی کنه نو ما په دې کلمه سترګې یې کړې نبی اسلام ډیر پریشانو الله دا آیاتونه راولېګل انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء محبوب ته چاته هدایت کول غواړي ته چاته هدایت نشي کولی الله چې چاته هدایت کول غواړي الله او ته هدایت هغه سړي ته هدایت کیږي چاته چې الله هدایت کوي او مخلوق چاته هدایت نشي کولی البته د هدایت لار دا مخلوق انسانان بخ د هدایت لار دا پیغمبر خي ورته خپل کوشش کی مهنت کی دعا کوي دعوت ورګي هدایت کول د الله خاصه دا صرف الله کی ولو اشرکو کجری دوی شرک کړي وي چا شرک کړي وي مخکې پیغمبران چې تیر شو ولو اشرکو الله فرمای کو بالفرض دی شرک کړي وي نو پیغمبران شرک نه کی دی الله د هدایت ته پر را لګي دا خبره مونږ تاسو ته کی پښتو کې مونږ وایو لوري وای متا تا انګوري وراته نو الله پاک پیغمبران یادوي خو مطلب دی چې تاسو او پیغمبران د شرک نه الله پاک پیدا کړي معصوم دی هغه د ګناه نه الله پاک پیدا کړي ځکه د پیغمبر تربیت د الله براه راست کوي نو پیغمبر اجتهادي خطا دي کېدلی شي او چې څنګه خطا دي او شي وحی راشي هغه خپل لار سم اجتهادي خطا دا کېږي د پیغمبر نه خو گناه کبیره غټ گناهونه شرک استغفر الله العظیم دین الله رب العزت انبیاء علیهم السلام پاک ساتي نو دلته الله فرمای ولو اشرکو کو چې دوی شرک کړي بل فرض کو چې پیغمبرانو شرک نه پیغمبران شرک نه کوي او ما تاسو ته مطالب چې دا مونږ تاسو ته لحبطوا نو خامخاب زیشیو عنهم د دوی نه ما ها عملونه کانوا يعملون چې دوی کول یی چې کوم نیک اعمال کړي دا به زیشیو چې دوی شرک کړي نو کوم سړی شرک وکړي په شرک سره د ټول ګناهونه نیکه چې کوم دي ختم شي اولئک الذین دا ها کسان دي آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړي دي دوی ته کتاب والحکم او شریعت مو ته ورکړي دي والنبوت او نبوت مو ته ورکړي دي فإن یکفر کوچري انکار وکړي فإن یکفر کوچري انکار وکړي به د قرآن په آیاتونو سره یاد د قرآن نه هؤلاء دغه خلق دا خلق څوک دین اهل مکه مراد دي اهل مکه والا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم قرآن نازل دی
د هغې نه انکار وکړي. نو فإن یکفر کو چرې انکار وکړي بها د دې قرآن نه هؤلاء دا خلق د اهل مکې والا فقد وکلنا نو په تحقیق سره مونږ مقرر کړي دي فقد وکلنا په تحقیق سره مونږ مقرر کړي دي بها د دې قرآن دپاره قوما داسې قوم لیسو بها چې هغوی انکار نه کوي لیسو چې نه کوي بها د دې قرآن نه بکافرین انکار لیسو چې هغوی لیسو بها بکافرین چې هغوی د دې قرآن نه انکار نه کوي. یعنې داسې قوم به راولو چې کو دا اهل مکې والا د دې قرآن نه انکار کوي د قرآن د آیاتونو نه انکار کوي نو الله وایي موږ به داسې خلک راولو چې هغه به د قرآن تابعدار وي د قرآن نه به انکار کوونکي نه وي دي به ختم کړم الله ته څه ګرانه نو لیسو نه به وي بها د دې قرآن نه بکافرین انکار کوونکي فقد وکلنا په تحقیق سره موږ مقرر کړي دي بها د دې قرآن دپاره قوما داسې قوم لیسو چې نه به وي بها د دې قرآن د آیاتونو نه بکافرین انکار کوونکي به نه وي بلکې د دې اقرار کوونکي به وي په دې به عمل کوونکي. اولئک الذین دا ډله د انبیاو اولئک د انبیاو دا ډله چې کومه ذکر شوه الذین دا ها کسان دي هدى الله چې الله هدایت کړی دی فبهدا چې الله هدایت کړی دی فبهداه مقتده الله دې ته هدایت کړی دی. اولئک د انبیاو دا ډله الذین ها کسان دي هدى الله چې دې ته هدایت کړی دی الله فبهداه مقتده فبهداهم په طریقه د دوی اقتده ته اقتدا وکړی پاک حبیب نبی علیہ السلام ته الله وی دا کم خلق چې تیر شو کم ډله چې تیر شوله د انبیاو دا نو دا خلق دې ته الله هدایت کړی دی ته هم دې پسې اقتدا وکړه ته هم دې پسې روان شه. د دې نه د اصولو چې کوم علما دي علماء اصول هغې ته چې کوم دی یو مسله راوکاږي مسله دې دا راوکاږي چې مخکې شریعتونه چې کوم تیر شوي دي موسی علیه السلام شریعت دغه رنګې د عیسی علیه السلام دغه رنګې نور چې کوم شریعتونه تیر شوي دي د انبیا علیهم السلام هغه زمونږ شریعتونه دي هغه شریعتونه زمونږ شریعتونه دي خو تر هغې پورې چې په هغې باندې نسخ نه وي راغلی یعنې هغه حکم به زمونږ دپاره وي خو که زمونږ دپاره منسوخ شوي وي نو بیا به زمونږ دپاره نه وي او که منسوخ شوي نه وي نو کوم څیز چې په مخکې شریعتونو کې حلالو په دې کې به حلالي زمونږ دپاره هغه شریعت دی تر هغې پورې تر څو چې هغه منسوخ شوي دي که زمونږ په شریعت کې منسوخ شوي وي بیا به زمونږ شریعت نه وي او که زمونږ شریعت کې په هغې باندې نسخ نه وي راغلی زمونږ شریعت نه وي منسوخ کړی نو هغه حکم به زمونږ دپاره حلال وي چې کوم په مخکنو شریعتونو کې یو څیز حرام و نو هغه به زمونږ دپاره حرام وي تر هغې پورې تر څو پورې د هغې په حرمت باندې نسخه نه وي راغلي زمونږ شریعت د هغې حراموالی منسوخ کړي نه وي نو مخکني شریعتونه زمونږ شریعتونه دي تر کومې پورې تر څو پورې زمونږ شریعت هغه حکم منسوخ کړي نه وي دا مسله ترې راوکاږي ځکه الله ورته فرمایي چې دا مخکې چې کوم انبیاو ډله تېره شوه دا په هدایت باندې دي او ته د دوی په طریقه باندې د دوی اقتدا وکړه. دلته بل یو اعتراض پیدا کېږي چې نبی علیه السلام ته وایي چې ته د دې اقتدا وکړه دی پسې نو یو اقتدا ده مقتدي یو مقتدا دی چا پسې چې خلک ځي یو مقتدي دی یو مقتدا دی امام مقتدا وي مقتدیان مقتدیان نو عام قانون دا دی چې مقتدا دا به غوره وي په درجه کې به اوچت وي د مقتدي نه دا عام قانون دی. دلته کې الله پاک نبی علیه السلام ته فرمایي چې د مخکنو پیغمبرانو اقتدا وکړه نو مخکني پیغمبران مقتدا شو نبی علیه السلام مقتدي شو نو سړي په ذهن کې دا خیال راځي چې نبی علیه السلام درجه خو والعیاذ بالله د نورو پیغمبرانو نه کمه شوه نو دا قاعده کلیه نه ده مطلب دا قاعده کلیه نه ده قاعده اکثریه ده اکثر داسې وي چې مقتدا غوره وي د مقتدي نه خو همه بعضې پکې داسې وي چې مقتدي غوره وي د مقتدا نه قاعده کلیه نه ده قاعده اکثریه ده. د هغې مثال عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه نبی علیه السلام سره د تقاضې دپاره تللی و عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مصلې ته ورمخکې شو مونځ یې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی وروسته یې پسې نیت وتړو
نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مقتدا شو وروستو نبی علیه السلام په دغه ټیم کې مقتدی شو خو دې دا معنی نه چې عبدالرحمن بن عوف د نبی علیه السلام نه غوره شو نه نبی علیه السلام غوره د عبدالرحمن بن عوف نه نو کله کله داسې وشي چې مقتدي د مقتدا نه غوره وي نو دلته کې نبی علیه السلام دوی ته اقتدا وکړه خو ته غوره د دې خپلو مقتداونه نبی علیه السلام د ټولو انبیاو نه غوره دی او ټولو انبیاو نه په درجه کې اوچت دی بلکې الله پسې دویم مقام د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای مګاړه بېشکه چې بنده دی نور ټول واړه صفات دي پرشتیا اولئک الذین دها کسان دي هدى الله چې هدایت کړی دی الله دوی ته فبهداه مقتده نو په طریقه د دوی ته اقتدا وکړه ای پاک حبیبه قل اوایا وته ای پاک حبیبه لا اسالکم چې زه نه غواړم د تاسو نه علیه په دې تبلیغ باندې اجرن س اجر س معاوضه س اجرت س پیسې س په تبلیغ باندې نه غواړم یعنی د خلکو ته چې نبی علیه السلام تبلیغ پیغمبر باندې فرض عین وي نو چې خلکو ته دعوت ورکو نصیحت ورته کو تبلیغ ورته کو نو ورته وی زستاسو نه غواړم نه پدې باندې صرف د الله راضي کولو د پاره د خپل ذمہ داری پوره کولو د پاره تاسو تبلیغ کوم اس ترنه نه غواړم قل او د ایبګ حبیب الله اسالکم اس سوال نه زسنه غواړم لتاسو نه علیه په دې تبلیغ باندې اسالکم ز نه غواړم د تاسو نه علیه په دې تبلیغ باندې اجرن س اجر ان هو نددا ندی څه شي دا ندی دا قرآن څه نه دی دا قرآن د کیسو کتاب نه دی دا قرآن د ساينس او د فلسفي کتاب نه دی دا قرآن د تاریخي واقعاتو کتاب نه دی بلکې دا نصیحت دی ان هو نه دی دا قرآن نه د کیسو کتاب دی نه د ساينس کتاب دی نه د فلسفي کتاب دی نه د منطق کتاب دی الا مگر څه شي دی ذکر نصیحت دی للعالمین د عالمونو د پاره للعالمین دا قرآن یواز د عربو د پاره نصیحت نه دی هدایت یواز د عربو د پاره بلکې د عالمونو د پاره هدایت ته د عالمونو د پاره څه شي دی نصیحت دی وتلک حجتنا او دا زمونږ دلایل دا زمونږ غلبه آتیناها چې مونږ ورکړې ودا ابراهیم علیه السلام د علی قومه دغه په قوم باندې نرفع مونږ اوچتو درجات درجه من د هغه چا نشاء چې مونږ وغواړو ان ربک بشک رب ستا حکیم علیم خاوند حکمت ته په هدي وهبنا له اسحاق و یعقوب مونږ ور وبخل له د تین ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام وکلن هدینا هر یو د دینا کلن هر یو ته هدینا مونږ هدایت کړی دی ونوحا هدینا نوح علیه السلام ته هم مونږ هدایت کړی دی من قبل مخکې در ابراهیم علیه السلام نه ومن ذریته او د اولاد ته ومن ذریته او د اولاد نه ابراهیم علیه السلام د اولاد نه داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام و ایوب علیه السلام و یوسف علیه السلام و موسی علیه السلام و هارون علیه السلام وکذالک نجزی المحسنین او د غرنګ مونږ بدل ورکو نیکو کارو ته و زکریا علیه السلام ته مونږ هدایت کړی دی و یحیی علیه السلام ته مونږ هدایت کړی دی و عیسی علیه السلام ته مونږ هدایت کړی دی و الیاس علیه السلام ته مونږ هدایت کړی کل من الصالحین هر یو د صالحانو د ډلې نو و اسماعیل علیه السلام ته مونږ هدایت کړی دی و یسع علیه السلام ته و یونس علیه السلام ته و لوط علیه السلام ته و کلن او هر یو ته فضلنا مونږ بصیرت ورکړی دی علی العالمین په عالمونو باندې ومن آبائهم او بعضی د دوی د پلارانو نه د پیغمبرانو د پلارانو نه و ذریاتهم او بعضی د دوی د اولاد نه و اخوانهم او بعضی د دوی د رونو نه وجد بینهم غوره کړي دي دوی لره وهدیناهم هدایت کړي دي دوی ته الی صراط مستقیم نه غلار طرف ته ذالک هدى الله دا دین حق هدایت دی د الله یهدی هدایت کی به بدی دین حق سره الله پاک من هغه چاته یشاء چې غواړي من عباده د خپل بندگانو نه ولو اشرکوا بالفرض پیغمبرانو شرک کړي وي لحبطوا نو خامخا برباد شیو خامخا بزی شیو عنهم د دوی نه ما ها عملونه کانوا یعملون چې دوی کول
اولئک الذین دها کسان دی آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دوی ته کتاب والحکم او شریعت مو ته ورکړی دی والنبوت او نبوت مو ته ورکړی دی فإن یکفر کچر انکارو کی بهاد دی قرآن دا آیاتوننا هؤلاء دا خلقین دا مکے والا فقد وکلنا نو په تحقیق سره مونږ مقرر کړی دی بها په دې باندې قوما یو داسې قوم لیسو بها چې ندي بها په دې سره یعنی په قرآن په دې آیاتونو سره به کافرین کفر کوونکی لیسو چې نبوي بها د قرآن په دې آیاتونو سره به کافرین کفر کوونکی بنوي بلکې ایمان راوړونکي به وي اولئک الذین دها کسان دي هدى الله چې الله هدایت کړی دی دوی ته فبهداه مقتده نو په طریقه د دوی ته اقتداء وکړی پاک حبیبه قل اوه ودا اے پاک حبیبه لا اسألکم زنه غواړم لتاسو نه علیه په دې تبلیغ باندې اجرا اجر ان هو ند دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دا عالمون دا پارا وتلک حجتنا او دا زمون دلائل او دا زمون غلبا آتیناها من ورکړی ودا ابراهیم علیه السلام دا علی قومه بخبر قوم باندې دا قوم باندې نرفع درجات مونږ اوچتو درجه من د هغه چا نشاء چې مونږ وغواړو ان ربک حکیم علیم بشک ربستا خاوند حکمت دی او علیم پوه دی وهبنا له اسحاق ويعقوب من ور ابخل دتا ان ابراهيم عليه السلام ته اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام كلن هدينا هر یو ته مونږ هدایت کړی دی و نوح هدینا او نوح عليه السلام ته مونږ هدایت کړی دی من قبل مخکې ابراهيم عليه السلام نه ومن ذريته او بعضی د اولاد د ابراهیم علیه السلام نه هغوی ته مونږ هدایت کړی دی داود علیه السلام دی و سلیمان علیه السلام دی ومن ذریته او د اولاد نه د ابراهیم علیه السلام د اولاد نه هغوی ته مونږ هدایت کړی دی داود علیه السلام دی و سلیمان علیه السلام دی و ایوب علیه السلام دی و یوسف و موسی و هارون علیهم السلام دی دی ته مونږ هدایت کړی دی وکذالک نجزی المحسنین دغه رنګ مونږ بدله ورکو نیکوکارو ته و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس زکریا و یحیی و عیسی و الیاس علیهم السلام ته هغوی ته مونږ هدایت کړی دی کل من الصالحین هر یو د دوی نه د صالحانو د ډلې نه دی و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط اسماعیل او یسع او یونس او لوط علیهم السلام هغوی ته مونږ هدایت کړی دی وکلن او هر یو ته فضلنا مونږ فضیلت ورکړی دی علی العالمین په عالمونو باندې یعنې د خپلې زمانې په خلکو باندې ومن آبائهم او بعضې د دوی د پلارانو نه یعنې بعضې د پیغمبرانو د پلارانو نه و ذریاتهم او بعضې د پیغمبرانو د اولاد نه و اخوانهم او بعضې د پیغمبرانو د ورونو نه وجتبیناهم مونږ غوره کړي دي هغوی لره وهدیناهم مونږ هدایت کړي دي هغوی ته الی صراط مستقیم نیغې لارې طرف ته ذالک هدی الله دا دین حق هدایت دا الله یهدی به الله هدایت کی بدی دین حق سره من هغه چاته یشاء چې غواړي من عباده د خپل بندگانو نه ولو اشرکو کو چې دوی شرک کړي بالفرض لحبط ونخام خاب زيشي عنهم ددوين ما عملون كانوا يعملون جدوي كول اولئك الذين دها كسان دي آتيناهم الكتاب چې مونږ ورکړي دي دوی ته کتاب او حکم او شریعت مو ته ورکړي دي او نبوت مو ته ورکړي دي فإن يكفر کچري انکار وکړي بهاد دی قرآن د آیاتونو نه هؤلاء دا خلقین دا مکې والا فقد وکلنا نو په تحقیق سره مقرر کړي دي بها په دې سره قوما یو داسې قوم لیسو چې نه به وي بهاد دی قرآن د آیاتونو نه بکافرین انکار کوونکي اولئک الذین دا خلق دی دا د انبیاء ډله دا خلق دی هدى الله چې هدایت کړي دوی ته الله فبهداه مقتده نو په طریقه د دوی ته هم اقتداء وکړئ پاک حبیبه قل اوه ورته ای پاک حبیبه لا اسألکم زه نه غواړم له تاسو نه علیه په دې تبلیغ باندې په دې قرآن باندې اجرا څه اجر ان هو نه دی دا قرآن الا ذکرا للعالمین مگر نصیحت د عالمونو دپاره سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك.